بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة البروج. نو بروج په عربی کې غټو غټو ستورو ته ویل کېږي، لکه امام مجاهد رحمت الله علیه نور مفسرینو والسماء ذات البروج دغه معنی کړي. او بروج دا په اسمان کې برجونه دي، یعنی خلک یې پلان کې برج دی کنه، او برا سپیل چې د خلکو سپیل دی او برج دی. نو دا د څوکۍ لپاره څوکیدارې فرشتې هم ناستې دي په دې اسمانونو کې، په هغې برجونو کې. نو د اسمانونو حفاظت کوي، شیطانان میطانان ونه خیژي. او الله تعالی فرمایي چې زما د قسم والیوم الموعود، هغه ورځ چې د هغې وعده کړې شوې ده د قیامت، او دارنګه د جمعې په ورځ د عرفې په ورځ الله قسم خوري. الله دې زما په دې باندې قسمي چې دا قریش او دا د دین مخالفین په دوی به لعنت کېږي او دوی له به الله سزاګانې ورکړي. نو ټول صورت ته سورت بروج دا ځکه ویل کېږي. او دا مکی صورت ته 22 په دې کې آیاتونه دي. او د دې د وړاندبنو آیاتونو هغه الله پاک په کې واقعا د اشاره کوي. کتابونو لیکلي دي، مسلم شریف کې راغلي دي، او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه، او دار نور مفسرینو دا واقعا ذکر کړی ده چې دا په یمن کې یو بادشاہ یوسف ذو نواس، او دا کافر بادشاہ، نو دغه سره یو کاهن به پاتې کېده. کاهن دغه ته چې دا پیریانو سره لین دین یو دروغ پکې مرګري کوي، ځان نه خلکو ته ما ته پته ده د روانو حالاتو. یو ساحر او یو کاهنو، نو چې هغه بوډا شنو دی بادشاہ ته وی چې یاره تاسو یو هلک وګوره چې زه ته دا ټول خپل سبق وښیم، دا خپل سبقونه د سحر او د کهانت چې سبا له بیا په کار راشي. نو بادشاہ یو هلک وکته، خو په دغه زمانه کې د عیسی علیه السلام تابعداران موجودو، او په هغه ټایم کې هغه صحیح مسلمانانو. نو یو نیک انسان او یو نیک عالم، هغه ته به راهب ویل کېده، ډېر بزرګو. نو دا هلک چې د کوره به راته او دغه بادشاہ دغه دربار ته چې هغې کاهن نه سبقونه زده کړي، او د هغې فاسق نافرمانه انسان نه. نو په دغه لاره کې یو راهب و، یو نیک انسان و په هغې زمانه کې. نو دا هلک د هغه سره تعلق پیدا شو. د دې هلک هغه سره به کېناسته، بیا چې کوم دی ایمان هم راوړو. هغې زمانې کې دغه صحیح کسانو. او دا هلک چې به راته کړی د بادشاه دربار ته، نو هغې کاهن به ورته وایي چې ته خو دا ډېر ناوخته کړو، نا به ورته قارېده، وبه یې وهه. چې کله کور ته بیا واپس نو بیا یې په لاره کې د هغې نیک انسان سره به کېناستو، او د هغه سره به ده ایمان راوړی و. کور به م هغوی ووهه چې تا ناوخته کړو. یو پیره دا هلک وي په لاره باندې راته، نو ګڼه وه. وی څه چل دی؟ دلته کې یو زمری دی او په لاره کې ولاړ دی، بس خلک نه پرېږدي. نو د هغې هلک یو ګټ را واغېستو، وی خدای پاکه که دا کوم نیک انسان سره عالم سره چې زه کېنم پاسم، وی که دی په حق ای او د ده مذهب حق ای، نو که زه دا شرمخ اولم، خدای پاکه په دې ګټ باندې ته دا شرمخ چې کوم مړ کړي. او که نه مړ نه شو، نو بس بیا به دا عالم چې کوم دی په ناحقه باندې، او دغه کاهن به چې کوم دی بیا په حقه باندې. نو چې دا هغه شرمخ ویستو، نو هغه مړ شو. نو دی پوه شو چېرې ما دا ایمان چې راوړی دی، او دا کوم انسان چې زه سره کېنم پاسم، دا خو ډېر نیک انسان دی. خلک هم ورته راغونډ شو چې لکه دا څوک و، او موږ دپاره یې دعاګانې وکړه. یو ړوند بله راغی، ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما جوړ کړي. هغه ته یې مخکې ایمان راوړه، او بس بیا به تا دپاره زه دعا وکړم. نو هغې ړوند چې کوم دی ایمان راوړه، نو بس زه دعا وکړه، خدای پاک هغه جوړ کړو. خدای پاک هغه کله کله هغه خبره خو ښکاره شي ډېره زر تر زره، نو هغه ایمان راوړو. نو خلک خبر شو، بادشاه خبر شو چې داسې یو هلک دی، او ځان ته مسلمان وي، او هغه راهب یې را وغوښته، او چې کوم هغه ړوند جوړ شوی ټول یې را وغوښتل خپل دربار ته. او بادشاه خو کافر و، او دا د نبي علیه السلام نه مخکې تېر شوی دی، د نبي اسلام د پیدا کېدو نه مخکې 90 کاله
په یمن کې دا بادشاه تیر شوی دی. نو هغه بادشاه هغه ړوند چې جوړ شوی هغه قتل کو او هغه راهب هغه نیک انسان یې قتل کو. تاسو ځان ته مسلمانان وی وای او دی الک دی وی د الک مبارک حکم کو الک وی دا بوزي او غره ته بوزي او د غر نه چې کوم راور غړا وای تاسو. نو دوی بوته نو د خدای قدرت هغه ټول په خپل راور غختل او د الک چې کوم جوړ سالم بیا راغی. چې بادشاہ خبر شو ویلکه دا ټول ویلار چې دا الک ډوب کوي په دریاب کې. که ټول لاړو په هغه ډوباو خو هغه ډوبوي نه شو په خپل ټول ډوب شو. الک چې کوم بیا راغی بیا الک ته په خپل وی ټول خلک را سره مړ کو وي ګوره زه اله بده چې کوم نه مړ کېږم شهید کېږم چې په غشي ما وویل بسم الله دې پکې پور نه ویلی کنه وې دا ګوره مرم نه. نو بیا دغه په دغه طریقې سره دغه ظالم چې کوم دی بیا بسم الله دی وایو هغه الک چې کوم دی شهید ک. نو چې هغه شهید ک چې بس ټول خلک چې کوم موجود هغه ټول ایمان راوړو ودا دومره ظلم تاو کو او دې الک هغه کرامات چې الله پاک هغه کې عزت ورکړي وغه ولې د ټول ایمان راوړو. نو بس تا ورته ویل کته خو ځان د یو مسلمان نه بچ کو اوس په زرګونو باندې مسلمانان وی پیدا شو. نو دې ظالم چې کوم دې وزیران او دې بادشاہ کنده وکنهستي هغه د اور نه ډکې کړي او دا مسلمانان دا راوبلل چې یا بس ایمان پرې دی او کني بس دغه اور کې دا کنده تاسو موږ ورتاو دغه خندقونو ته دغه اور ته ورتاو. نو بس هغه اچا چې کوم ایمان پرې نه خو دو هغه ټول چې کوم شهیدان کړو هغه اور ته ورتاو کړو. او یو زنانه و هغه سره ماشوم په ځای کې وو هغه مسلمانه و نو هغه داسې لږ رو کېدله چې هغه دا خو بس ایمان خو یې نه پرېږدم خو دا ماشوم به را سره وسوځي. نو هغه ماشوم د خدای پاک ګویا نه کړ ورته وی مور وی پروا مه کوه بس ورځه پې. نو به هغه هم اور ته چې کوم دی ور داخله شوله هغه هم وسوځېدله. نو 12,000 چې کوم دی مسلمانان لکه هغه شهیدان کړل دي او دا ظالمان په غاړه او تناستو تماشې کولې. او بیا کتابونه لیکل چې کله مسلمانان ختم شو نو هغه اور د کندونه او د خندقون هغه اور راوخته هغه ټول کسان چې کوم تماشې تناستو کنه نو هغه ټول اوسوځول. د خدای قدرتونه دي کنه کله کله خو هغه علامې ښکاره شي کنه. او دا بادشاہ چې کوم په تماشا ناستو بس دی وتښتېده او اور ورپسې و او دی تښتېده بس اور ورپسې نو بس ځان بیا دریاب ته ورتاو کړ. دریاب کې چې کوم ورټوبې کو بس هغه کې مردار شو. نو الله تعالی فرمایي چې دغه ظلم چې چا کړو دا خندقونه کنهستري دا تباہ کړي شو او دا لعنتيان دي ظلم یې کړو په دنیا کې هم تباہ شو او په آخرت کې مولا سزاګانې دي. نو دا رنګ کې قریش او کوم نافرمانه خلق د قیامت پورې چې څوک خدا پرست د الله نیکان بندگان تنګي نو الله به سزاګانې ورکړي. اګه دنیا کې بچم شي کنه آخرت کې د بچ کېدو نه دي. نو الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج. الله دې ما دې قسمی په اسمان ذات البروج چاغه لوی لوی ستور والده بروج لوی لوی ستور ته وي او هغه برجونه هغه قلاګانې چې پرشته به کې څوکۍ کوي. الله دې ما دې قسمی په اسمان ذات البروج چاغه بروجونو والده او هغه یعنی هغه قلاګانو والده قلاګانې دي پکې د پرشتو د کې ناستو زینا. والیوم الموعود زما دې قسم په هغه ورځ چې دا غي وعده کړی کیږي د قیامت په ورځ مې الله دې قسمی. وشاهد ومشهود او الله دې ما دې قسمی په شاهد په هغه حاضرین کې ورځ چې هغه د جمعې ورځ ده لکه ترمذی شریف کې اليوم الموعود ودا قیامت ته نبی علیہ السلام وی شاهد ودا چې کومه جمعې ورځ ده لکه چې خلک خپل ځای او د جمعې ورځ ته حاضر شي. شاهد معنا حاضر او مشهود دا د عرفه ورځ ده لکه خلک آلته کې حاضری کی عرفات میدان ته. نو د عرفه ورځ د لوی اختر نمخ کې دغه ورځ د عرفه ده او په دغه ورځ باندې حاجیان آلته کې حاضری کی د عرفات میدان ده.
نو هغه ته مشهود وي. بعض علماء نور تفسیرونه لیکلي دي د شاهدن څوک نبی علیہ السلام یادي الله دې ما دې په نبی علیہ السلام قسمي چې گواہی بږي په خلکو او مشهود او مشهود چې کوم چې خلک به د حاضرېږي څوک د قیامت ورځ ده. بعض علماء وی شاهدن یعنی هغه گواہی کوونکی دا امت په گواہی کوي الله دې ما دې په دې امت باندې قسمي او مشهود او باقي نور امتونو چې په هغه به گواہی کیږي. یا بعض وی شاهدن دا تفسیر مظهری کړی دي شاهدن یعنی هغه فرشته چې هغه گواہی کوي اته عمل نامې لیکلي دي هغه ته خو پته ده کنه چې انسان کوم عمل کړي او مشهود چې بچا باندې گواہی کیږي یعنی په دې انسانانو الله دې ما دې قسمي. لیکن ترمذی شریف داغه تفسیر مطابق مونږ چې کوم دی د دې ترجمه وکړو نو الله فرمایي والیوم الموعود الله دې ما دې قسمي په هغه ورځ چې وعده کړی شوی دا چې هغه د قیامت ورځ ده وشاهدین او زما دې قسمی په هغه ورځ باندې چې هغه حاضرېږي چې هغه د جمعې ورځ ده. لکه خلک په خپل خپل ځای جمعه پې راشي ومشهود الله دې ما دې قسمی په هغه ورځ چې هغې ته حاضري کړی کېږي خلک هغې ته حاضرېږي په عرفات کې د عرفې په ورځ. نو الله دې ما دې په دې باندې قسمی چې دا قریش په هم تباه کېږي دا نافرمانه خلک چې څوک نافرمانه دي او نیکانو خلکو ته نقصان رسوي دا به تباه کېږي. قتل اصحاب الاخدود الله وی لعنت کړی شوی دی اصحاب الاخدود په هغه خاوندانو د کندو هغه خندقونه یې کنستلي وو که نه الله وی هغه د لعنتیان کړی شي او په هغوی لعنت شوی و د الله د رحمت نه لري الله له سزا په دنیا کې هم ورکړه او په آخرت کې خوده ده. النار هغه خاوندان د اور ذات الوقود هغه اورو چې هغه خشاک والو انده خشاکونه د بل کړو او ډېر لوی اورې بل کړی و او هغه پکې وسېدل 12,000 کسان شهیدان شو. اذ هم علیها قعود په هغه وخت چې دغه ظالمان په هغې اور په غاړه باندې قعود الناس تو تماشې کوله مسلمانانو ته دا څنګه وروتېږي تماشې ته ناست وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او هغوی په هغې چې کوم کار یې کوو د مسلمانانو سره نو په هغې ته الله وی دوی شهود حاضرو وله په سترګو باندې کتل دا که ډېر غټ یعنې سختېره انسان شي خو چې څوک چاله سزا ورکوي که نه داسې تماشو ته نه شي کولی دوی په تماشو ته ناستو او د مسلمانان له هغه شهیدان کول لکه اوس هم داسې د امریکایان او دا ټول ظالمان داسې کار کوي ځای په ځای د دې مجاهدینو سره تماشې ورته کوي او عذاب ورته ورکوي تکلیف ورته ورکوي خو هغه خوشحاله وي دغه مسلمانان چې وو که نه دغه 12,000 کسان کتابونو لیکلي دي چې د اور ته داخل کېدو نه مخکې الله پاک بس روح ته قبض کړ د هغوی روحونه خدای پاک مخکې قبض کړه او بیا اور ته چې کوم یې ورتاو کړی شو خو د هغې نه مخکې دوی مړه شي او شهیدان شو او الله پاک دا په څه باندې دا صرف په دې باندې چې هغوی د یو الله د لویۍ خبره کوله د یو الله نظام یې منه د هغې محنت یې کوو وما نقموا منهم او دوی بد نه وګڼلې د دغې خلقو نه د دغې مسلمانانو نه بل څه شی بد نه ګڼو الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید مگر دا چې دوی ایمان راوړو او ایمان راوړو په الله چې هغه غالب دی تعریفونو والا دی حمید دی تعریفونه یې کېږي نو په الله باندې صرف ایمان و نو د دې وجه نه ولا سزاګانې ورکولې ښه ان څه جرم یې نور نه و دوی دغه جرم ګڼو دوی تاسو ایمان ورته راوړی دی الذي هغه الله پاک له ملک السماوات والارض هغه پر حکومت د اسمانونو او د ځمکو دی الله وی ما پر حکومت د اسمانونو د ځمکو دی او زه دې د هغوی تپوس نه کوم وي د هغې شهیدانو تپوس به نه کوم دغه مخالفین له به خامخا سزا ورکوم والله على كل شيء شهید الله پاک په ټول شیزونو باندې شهید خبر دی حاضر ناظر دی الله نه سپټ کو نه دی کنه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشک هغه خلق چې هغوی تکلیف او عذاب ورکړي مسلمانانو سره ته مسلمانانو زنانو ته چې څوک مسلمانانو ته تکلیفونه ورکړي د ایمان د وجې نه او بیا توبه هم نه وباسي دا ګور د الله ناشنا کرم دی ښه
لکه که چا اوس مثلا مسلمانانو ته تکلیف ورکو او یعنی ویل خپای کړو ولیکن بیا د ایمان راوړو توبه یې وکړه او د بندګانو چې کوم حقوق دي هغه یې ورکړو نو ګوره بیا الله پاک به توبه قبول کړي الله فرمایي چې عذابونه ورکړو ثم لم يتوبوا بیا توبه ونخکړه او په کفر باندې مړ شو او په نافرمانی باندې مړ شو فلهم عذاب جهنم تداول پر عذاب جهنمی ولهم عذاب الحريق تداول پر عذاب د سیزلو هغه سیزون کې عذاب نو په دنیا کې دغه کسان اوس وزیدل بیا لکه مخکې تیر شو هغه اور پسې راوخته او ټول وسوځول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه خلک چې ایمان راوړي نیک عملونه کړي لهم جنات تجري من تحتها الانهار د دوی لپاره جنتونه به چې بهيږي بالاندې راغلي د بنگلو د ونو لاندې نهرونه دا د ګبینو او د شرابو د پيو د خالص اوبو مزیدارو الله فرمایي ذلک الفوز الكبير دا کامیابی د لویا چې څوک بس جنت ته ورسېد کنه بس دا کامیاب شخه ان بطش ربک لشدید بشک رانی ول د پروردگار تا هغه خامخا سختی الله دې څوک رانی سم کنه به سم برابر کوم ایرانی سمای به څو خلاصوي نشي انه هو يبدئ ويعيد بشک الله تعالی هغه اول سره پیدا کولم کوي ويعيد او دوباره پیدا کول کوي ولنبني پیدا کولم الله کوي او دوباره پیدا کولم الله دې کوي شم او یا هو يبدئ اول سره ابتداء رانی ولم کوي چې په دنیا کې څوک راونی سي ويعيد او دوباره بیا رانی وي په آخرت کې وهو الغفور الودود الله ډېر بخون کې دی الودود او ډېر محبت کوون کې دی مینا کوون کې دی د مسلمانانو سره بیا چې په ایمان کې څومره څوک مضبوطی کنه نو تمره سره الله بیا مینا ډېر کوي ذو العرش المجید مالک عرش ته لوی عرش ته ها مخکې تیر شي بار بار د زمکو نه د اسمانونو ټول نه غټ لوی عرش الله مالک ته عرش ته المجید او ډېر شان والده بزرګي والده فعال لما يريد هغه کون کې دی د هغه چې الله د هغه اراده وکي چې الله د کوم شي اراده وکي کنه بس بیا هغه پوره کیږي چې بس الله اراده وکي بس بیا هغه کار خامخا کیږي او الله فرمایي هل اتاک حدیث الجنود یقینا چې راغلی دی تا ته اے نبی علیہ السلام او اے انسانا تا ته راغلی حدیث الجنود هغه قصې د لښکرو فرعون و ثمود فرعونیانو د ثمودیانو الله تعالی هغه قصې بیان شوي دي کنه سزاګان مې ورکړې ور مې نه کړې وي بل الذين كفروا في تكذيب بلکې هغه کسان چې هغه کفر کړی دی الله وی چې دا اوسنی کوم کافران دي قیامت پورې کوم کافران دي نو دا کافران چې دي فی تکذیب دوی په دروغجن کولو د قران کې دي یعنی دوی قران دروغجن کوي هغه دغه نظام نه مني او دغه د ختمولو کوشش کوي دا کافران او د کافرانو مرګري نو الله فرمایي دوی خدا کوششونه کوي والله من ورائهم محيط او الله پاک د دوی د چا پیرا محیط هغه احاطه کوونکی دی الله دې دوی نه چا پیرا يم ان زما قدرتونه زما په علم کې دی وي څوک رانه پټ نه دی د قدرت نه الله نه څوک تخته ګورې نشي دا خو الله امتحان کوي چې ورګه د دې کانو خلکو ځان له امتحان دی د بدانو خلکو ځان نه دی او الله فرمایي چې خطر قرآن نه انکار کوي قرآن عظیم الشان بل هو قرآن مجید الله پاک ودا خو دروغجن کولو او د انکار کولو ګور کتاب نه دی دا خو دې لایق نه دی دا خو ډېر عظیم الشان کتاب دی بل هو قرآن بلکې دا دوی چې نه مني انکار دی کوي الله ودا قرآن دی مجید عظیم الشان ډېر بزرگ او ډېر لوی شان والا قرآن دی ها الله دې موږ ته نصیب کړي ټول مرله بل هو قرآن مجید او الله فرمایي فی لوح محفوظ او دا لیکل شوی دی په هغه لوح محفوظ کې نو دا غا تختې د مخکې تیر شوی لوح محفوظ په هغه کوم دا ګور لیکل شوی دی
او هغه د لوح محفوظ دغه چې هغه تخته محفوظه ده یعنی هغه کې څوک کمې سیوا کول او کمې پکې نشي کولای دا رنګه محفوظه ده شیطانان انده دخته نشي پیریان میریان نو الله فرمایي دومره محفوظ کتاب خله کتاب عظیم شان کتاب مې درولې کو او تاسو دا غي نه انکار کوئ بل هو قرآن مجید الله فرمایي دا دي چې انکار دي کوي دا خو قرآن عظیم الشان دی لیکل شوی دی په لوح محفوظ ولوح محفوظ کې صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دا سورة الطارق ندی نوم دی طارق په عربی کې هغه شی ته ویل کېږي چې کوم د شپې راځي د دې وجنه د شپې ملمته هم طارق ویل کېږي لکه څنګه طارقه یطرقو دا ټکولو ته ویل کېږي نو د شپې چې څوک ملمه راشي هغه دروازه وټکوي او حاضر شي او دا رنګ د شپې راتلونکي نو دا ستوري چې کوم دی هم دا خو د ورځې موجود وي لیکن د شپې چې کوم دی ښکاره شي نو گویا کې دا ستوري د شپې راغله ان د شپې ښکاره شو نو الله تعالی دې صورت مبارک په اسمان باندې قسم خوري او په ستورو باندې الله پاک قسم خوري چې دا پړکېدونکي ستوري چې الله پیدا کړی دي النجم الثاقب دا ستوري او په دې کې سوریا ستوري زحل سبا کې سیاري دي تیز تیز رواني سبا کې لږ بکلار روان وي نو النجم الثاقب سقوف چې کوم دی په عربی کې دا ستوري کولو ته ویل کېږي چې انسان چې کوم دی مثال به طور یو ملغلره یو مشکڼه څه شی چې کوم دی سورې کې نو دې ستوري ته ثاقب ځکه وي چې د شپې دا تیاره دی په خپل رڼا باندې سمه سورې کې او دا رڼا پکې ښکارېږي تیاره چې کوم دی هغه سورې کې نو الله تعالی په ستورو باندې پکې قسم خوړلی دی نو ټول صورت ته سورت طارق ویل کېږي او مکی صورت ته اولس بس په دې کې آیاتونه دي او مخکې سورت بروج کې هغه واقعه چې بیان شوله نو هغه الګ چې هغه مسلمان شوی وو او بیا هغه کافر بادشاہ ورته سزا ورکړه نو دا غنم عبد الله بن تامر وو نو پرون په کې دا خبره پاتې شوی وه چې دغه عبد الله بن تامر رحمت الله علیه چې کله بیا شهید شو او په غشي باندې وشتره شي او پانسی کړي او سولې کړي وو نو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانہ کې د ضرورت لپاره وې زمګه چې کوم نه کارستلې شو لا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه تفسیر معارف القرآن کې لیکلي دي چې د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې ضرورت لپاره وې زمګه کارستلې شو لا نو دا شهید پکې ویراو خطر عبد الله بن تامر او چې خلکو وکتل نو بس دې ناستو او په خپل هغه زخم باندې ویلا فیخو چې په کوم ځای باندې لګېدلی نو یو کس ته هغه لاس ورلر کړ د هغې ځای نه نو تازه وینه چې کوم دی د هغې نه وی شروع شوه نو بیا یې هغه لاس په هغې ځای باندې ور کېښوده هغه بیا وینه بنده شوله حضرت عمر رضی الله عنه هغه په هغه وخت کې امیر المؤمنین و خلیفه و د مسلمانانو بادشاه نو هغه خبر کړی شو نو هغه حکم راولېږه چې بس دغه شانته به دغه خپل حالت کې
وی دې تاسو دفن کړئ. نو د دې نه دا خبرم ثابتېږي چې د الله پاک نیکان بندگان او شهیدان د ډېرې مودې پورې یعنې هغه خاورې کېږي نه. او دا د نیکانو خلکو کرامت یعنې د مرګ نه پس هغه عزت چې ول الله ورکړي دې د کرامت ویل کېږي. نو د جمدي نیکانو خلکو اولیاء کرامو کرامتونه مغه حق دي چې داسې کارونه د هغوی نه وشي چې عام خلک هغه نشي کولی. او دارنګې د هغوی د مرګ نه پس داسې خبرې ښکاره شي نو دې د کرامت بعد الموت ویل کېږي. د مرګ نه پس هغه الله پاک له عزت ورکړي. نو خلکو دغه یعنې حالات ولیدل. نو دې وجه نه اهل سنت والجماعت فرمایي او اکثر علماء کرام چې کرامات الاولیاء حق، دا اولیاء کرامو کرامات دا حق دي په جمدینی باندې او په مړین نه پس خدایان نه دي چې هغوی نه څوک سوالونه کوي یا دې بچي غواړي یا دې رزق غواړي خو الله پاک هغوی له عزت ورکړی وي. او د دې وجه نه د انبیاء علیهم السلام په وسیله او د هغوی په برکت او د اولیاء کرامو په برکت که څوک د خدای پاک نه سوال کوي چې خدای پاک زما دا کار وکړي، د اولیاء کرامو په برکت سره، د نیکانو خلکو په برکت سره، د قرآن کریم په برکت سره، نو دا سوال کول جایز دي. نو دې صورت مبارک کې الله تعالی فرمایي چې زما دې قسم په اسمان او په ستورو باندې. او الله پاک بیا فرمایي وما ادراک ما الطارق، ای انسانه وایي څه پوهېږې تا ته څه پته شته چې طارق څه شی دی؟ نو الله پاک بیا پخپله فرمایي النجم الثاقب، دا هغه پوره کېدونکی یعنې ستوری دی. نو په دې باندې وی قسم خورم. نو د دې علماء کرام فرمایي چې وروستو دا مضمون راځي چې د انسانانو دا عملونه دا الله پاک محفوظ کړي دي، ملایکې لیکي. اوس خو چې کوم بیا مونږ ته ښکارېږي نه چې نیک عمل یې ولیکه بد عمل یې ولیکه، لیکن اوس ښکارېږي نه، لیکن په آخرت کې به دا بیا راښکاره شي. لکه څنګه چې ستوري د ورځې ښکارېږي نه لیکن بیا د شپې راښکاره شي که نه، نو خلک خو د هغې نه انکار خو نه کوي چېرې ستوری هغه نه و لکه بیا ښکاره شو او د ورځې نه ښکارېږي. نو دارنګې دا عملنامې او دا خبرې مونږ ته ښکارېږي اوس نه، ولیکن دا خبره بیا راښکاره شي او دا خبرې ګوره یقینا دي. او دارنګه الله تعالی په دې صورت مبارک کې دا مضمون هم ذکر کوي چې د ما په اسمان باندې قسمي او دارنګه د اسمانونو نه الله پاک یعنی باران وری او د ځمکې نه الله پاک یعنی دا بوټي چې کوم دی راخېږي نو هغه الله پاک دا کوي شي بارانونه چې کوم دی ورولی شي نو هغه الله پاک دام کوي شي چې دا دوباره بیا دا مړي بیا دوباره جمدي کی. الله قدرتونو والا دی. او د دې وجه نه احادیث مبارکو کې لکه دام راغلي دي لکه څنګه چې اوس باران وشي او د ځمکه راشنه شي یو قسم د ځمکه را جمدی شي، نو دا رنګې په قیامت په ورځ باندې به داسې یو باران شانتې وشي په دې ځمکه باندې. نو د هغې د وجه نه بیا شپېلې چې کله ووهلی شي نو دا ټول مړي به بیا راپاسي، بس یو باران به وشي، یو خاص قسم اوبه به وي او بیا به شپېلې ووهلی شي، دا ټول خلک به چې کوم دی جمدي شي. نو چې څنګه الله پاک دا کوي شي نو دارنګه الله پاک دا هم کوي شي چې قرآن کریم د رحمتونو یو قسم باران دی. نو الله پاک دا هم کوي شي چې په قرآن کریم سره د خلکو د زړونه چې کوم دی جمدي کی او خلکو د انوارات او برکات نصیب شي. خو چې چا ځانو ته محتاج وګڼه او د دې قدر یې وکړو او دې ته یې غوږ کېښو په دې عمل وکړو نو چې څنګه الله پاک بارانونو سره یعنې ځمکې راشنې کوي نو په قرآن کریم سره به الله پاک دا په هغوی باندې برکات نازلېږي، د هغوی د زړه دا په انوارو سره یعنې نوراني شي او دته د برکت زندگی نصیب شي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو الله تعالی فرمایي چې په دې خبره قسم خورم چې په دې ټولو نفسونو په دې خلکو باندې یعنې نگرانان مقرر دي او
هغه نگرانان هغه فرشتي چې هغه د خلکو د عملونه لیکي نیک عملونه لیکل کېږي بد عملونه لیکل کېږي او دا رنګه الله پاک نگرانان فرشتي مقرر کړی دي د انسان حفاظت هم کوي لکه حدیث مبارک کې راغلی دي چې د هر انسان سره آتش لري چې کوم دی فرشتي وي چې هغه د حفاظت کوي آتش لري فرشتي نه الله پاک څومره کرم دی او وو فرشتي یوازې د سترګو باندې مقرر دي وو فرشتي چې د سترګو حفاظت وکړي نو چې یو هغه خبره چې بس الله پاک فیصله کړي چې دا یو تکلیف ورسیږي سم مصیبت ته ورسیږي نو بس بیا خو هغه الله پاک فیصله کړي لیکن الله پاک د انسان د حفاظت لپاره فرشتي مقرر کړي دي حدیث مبارک کې راځي کله فرشتي نه وای کنه نو دې پیریان او دې شیطانانو بلا انسان سم تختولې و دا سترګې به ولا نقصان کړي وي خدای الله پاک فرشتي مقرر کړي دي نو الله پاک دومره یعنی مهربان دی او الله تعالی فرمایي چې د هر انسان د سوچو کې چې د څه شي نه دی پیدا دی الله پاک د هغه وبونه چې هغه پر اوتو کې یعنی تیزی کوونکی وي او د نارینه او د زنانه نه کم منی کم نطفه خارج شي چې هغه نطفه هغه یخرج من بین الصلب والترائب هغه د یعنی د ملانا او دارنګ د سینې نه هغه وبو هغه نطفه هغه راوځي او د الله په قدرتونو سره دا غینه انسان جوړیږي او بیا علماء کرام دې تشریح لیکلي ده یخرج من بین الصلب والترائب بعض مفسرین خداوي چې د سړی چې کوم دی هغه نطفه هغه د سړی د ملا نه راځي او د زنانه هغه د هغه د سینونه او د سینې دغه اډوکو نه الله په خپل قدرتونو سره او بیا دغه دواړه یو دی شي او دا غینه بیا ماشوم جوړ شي انسان دی جوړ شي نو الله وجدا کوي شم کنه نو دوباره جمع دی کوي نشم او بعض مفسرین دا مطلب هم لیکلی دی یخرج من بین الصلب والترائب چې ډاکټران هم دا وی حکیمان هم دا وی چې دا منی او دا نطفه دا د انسان د ټول بدن نه یعنی یو قسم نچوړ کیږي هم د سړی هم د زنانه او د ټول بدن نه کوم دی دا راوځي او د کم بدن نه کوم یعنی منی او کم نطفه راوځي نو بیا د هغې نه د ماشوم هغه اندامونه تیاریږي لکه مثال په طور د لاس نه چې کوم منی خارج شي الله پاک په خپل قدرتونو راوباسي نو د هغې نه د ماشوم لاسونه تیار شي د خپونه او زیات تعلق سره د دماغ ووی دی او د ملا د اډوکي او د سینې چې کوم دی د یعنی اډوکو زیات تعلق سره دی نو الله پاک په خپل قدرتونو سره بس د انسان د ټول بدن نه چې مخکې سینه ده او شاته د املا ده د ټول بدن نه لکه الله پاک دا نطفه او دغه اوبو خارجي کی هم د نارینه هم د زنانه بیا دغه ماشومان پیدا کیږي او په خپل قدرتونو سره الله پاک وي نو دا رنګ دی انسان په دوباره پیدا کولو باندې وي قدرت لري او په هغه ورځ چې بیا دا پټه خبره الله وی ښکار شي چې چا پړه کې کومه عقیده وي او په ذهن کې کوم سوچونه او کومه اراده وي د نیکۍ یا د بدۍ دا هر څه بخکار شي نو الله تعالی فرمایي چې بیا د دې انسان د خپل طاقت بیا نه چې ځان بیا بچ کی انا به څوک مددگار وي او بیا الله پاک فرمایي چې د ما د په دې اسمان قسمی چې باران والا دی باران د غیر طرف نه کیږي د بر طرف نه باران کیږي کنه کله د اسمان نه کیږي کله د وریځو نه کیږي بغیر د هغه نام الله پاک کوي شي او په دې ځمکه باندې چې اوچوي او بوټي درا پیدا شي الله پاک به دې قسم خورم چې دا قران کریم هغه فیصله والا کتاب دی د حق او د باطل میف کې فرق کوي حلال او حرام مونږ ته بیان کړی دي او الله پاک دا ټوکی ګورې نه دي دا قران کریم دا څه ټوکو کتاب نه دی او الله تعالی فرمایي چې دا نافرمان خلق کړه مکی دي که نور دي تدبیرونه کوي د دین خلاف او د نبی اسلام خلاف او د دین خلاف کا سازشونه کوي دا خلق
خو الله پاک وي زمو سره تدبیر کومه پټ پټ تدبیر الله پاک وي دوی ته خبر هم نه او الله تعالی فرمایي چې بس پنهان لا مهلت ورکا نبی علیہ السلام ته فرمایي فلګه زمانہ مهلت ورکا او صبر کا واړه څنګه ما او پته به ولګي او په دغه وخت مکه مکرمه کې د جهاد حکم هم نه راغلی الله پاک وی دا صبر وتکوا چې کله بیا د جهاد حکم راشي د مقابله حکم راشي نبی ابو سره ګوره جهاد هم کوي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق الله وی د مال قسم په اسمان نو په اسمان می د قسم والطارق او په ستورو باندې د شپې چې کوم کوم راتلونکي یعنی ستوري یادي وما ادراک ما الطارق او تا ته سپته اے انسان انت خبري حقیقت ته معلوم دی ما الطارق چې طارق څه شی دی د شپې غراتلونکي څه شی دی پیژنې وي نو دا الله پاک د اهمیت پیدا کول لپاره چې دې خبر ته لکه متوجه شي خلک کله کله یو بل ته وی کنه وی ته څه پیژنې ان دا خبره واورا او هغه ته کېده نو الله وی ته پته شته اے انسان چې طارق څه شي دی ان نجم الثاقب الله وی دا غستوري دی پړکیدونکي ستوري دي نو الله په دې باندې قسم خورما نو مخکې دا خبر لکه تیره شوله څنګه چې ستوري موږ اوس نینو د ورځې او د شپې بیا ښکاره شي که نه څوک ته انکار خو نه کوي نو دا رنګې دا امننامې او دا فرشتې اوس هم موږ سره موجود دي خو لیکن بیا به ښکاره شي اوس خو پټ دي ان کل نفس لما علیها حافظ الله فرمایي نشته دی هر نفس یعنی هر نفس که نیک دی که بد دی که مسلمان دی که کافر دی نو نه دی هر نفس هر انسان لما علیها حافظ الا علیها حافظ مگر په دغه انسان باندې الله وی حافظ هغه حفاظت کوونکی نگرانان فرشته مقرر دي چې د عمل نگرانی کوي او دا رنګ د حفاظت کوي د انسان فلينظر الانسان مما خلق او الله تعالی فرمایي که څوک د الله په قدرتونو کې شکونه کوي نو بس دې خپل ځان ته سوچو کی د څه شي نه پیدا دی فلينظر الانسان مما خلق پس سوچو کې انسان چې د څه شي نه پیدا کړي شوی دی خلق مما ان دافق دې پیدا کړي شوی دی هغه اوبونه دافقن چې په تیزی سره راوځي الله که د سړي که د زنانه نو هغه اوبه راوځي یخرج من بین الصلب والترائب چې راوځي هغه من بین الصلب په منځ د شا کې والترائب او د سینو کې یعنې ټول بدن نه دا راوځي خو مخکې د بدن یعنې سینه طرف دی او شاته چې کوم دی لکه ملا ده نو الله پاک هغه یو طرف هم ذکر کړه هغه بل طرف یې ذکر کړه یعنې د ټول بدن نه راوځي هم د سړي هم د زنانه نو یا خو دغه مطلب دی او د هغې نه بیا الله انسان تیاروي او یا یخرج من بین الصلب راوځي دغه اوبه من بین الصلب په منځ ملا د سړي د ملا نه والترائب او د سینو نه د زنانه چې کوم د سینو نه د هغې هډوکو د هغې نه الله یې راوباسي اگر یو خپل انسان تیار کی نو الله وی چې دې کې سوچو وکړه چې دغه نه پیدا ای انه علی رجعه لقادر بشک دغه پیدا کون کې الله پاک چې دې د دې انسان په واپس کولو باندې خامخا قادر دی الله کی قدرت لرم چې دوباره دې بیا واپس کم جنبې دې کم یوم تبل السرائر پاغ ورځو تبل السرائر چې ښکاره به کړی شي هغه پټې خبرې هغه پټې عقیدې که چا لرلې او کوم کارونه چا پټ کول نیک یا بد دا ټول بار به بیا ښکارئ فما له من قوة ولا ناصر پس نه به وي د دغه انسان دپاره څه قوت خپل څه طاقت ته هم نه چې ځان بچ کي ولا ناصر او نه څوک مددګار والسماء ذات الرجع الله وی د قسم خورما په اسمانونو ذات الرجع چاغه باران والا دی
هغه اسمانونه چې د هغې د طرف نه بارانونه کېږي. والارض ذات الصدع قسم دې په ځمکه ذات الصدع چې هغه چودونکې ده، یعنې هغه وچ وي او بوډۍ چې کوم دی تیغونه ترې راوخیږي دا رنګې وچ وي او دا چینې قسمه قسم. نو الله ویل ما دې په دې باندې قسمي انه لقول فصل بشکه دا قرآن کریم چې دی لقول فصل خامخا دا کلام دی فیصلې والا. الله دا فیصلې والا کلام دی، د حق او د باطل فیصلې کوي، د حلال او د حرام پورا بیان کوي. وما هو بالهزل او نه دا قرآن کریم ټوکې، دا تر ټوکو کتاب خو نه دی. انهم یکیدون کیدا واکید کیدا. الله فرمایي بشک دا د مکې دا خلق او دا نافرمانه خلق یکیدون کیدن تدبیرونه کوي، په تدبیر کولو سره دوی چل ول کوي د دین خلاف او پټ پټ سازشونه کوي. واکید کیدا او الله وزم تدبیر کوما، کیدن تدبیر کولو الله وزم چې کوم دی پټ پټ چل سره کوم او پته به ورته ولګي په دنیا کې الله وزول نعمتونه ورکوم دی نافرمانی کوي. دا خیر چې ګینه دا الله پاک خوښه ما او په دې کې ناسا په الله پاک راونی شي په دنیا کې بس راونی شي او کني په آخرت کې هړو بچ کیږي نه. او الله پاک فرمایي دین کار کوا اے نبی علیہ السلام او هر انسان ته چې څوک دین کار کوي الله پاک ډېر متنګوا او بس دین بیانوا قرآن بیانوا انور بس مهلت ولا ورکوا بس خپل کار وکي الله پوښه دوی پوښه. او چې کله بیا د جهاد حکم راشي او د جهاد موقع راشي نو بیا به ګوره جهاد هم کړی کېږي د کافرانو سره. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. الله فرمایي پس مهلت ورکا دې کافرانو ته امهلهم رویدا، مهلت ورکا دوی ته رویدا لږ شانته مهلت. الله یې بس لږ وخت دی، دا دنیا هم بس ختمېدونکې ده او بیا پته په آخرت کې ولګېږي. او دارنګه په دنیا کې الله پاک په ان حکم نازل کی بیا د جهاد حکم نازل شکنه الله ویل مهلت لور کا تر الله مکه مکرمه لا دعوت او تبلیغ کوا. او چې کله اسلامی حکومت قائم شي په مدینه منوره کې بیا قائم شکنه نو بیا به جهاد هم کړی کیږي د مخالفینو سره د مفسدینو سره. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى. دا سورة اعلى دا الله پاک یو صفت په دې کې بیان شوی دی چې الاعلى چې الله پاک ډیر اوچت شان والا دی او ډیر لوی مرتبه والا قدرتونو والا دی. نو ټول سورۃ اعلى وی مکی سورۃ ته او 19 آیتونه دي. الله تعالی فرمایي په دې ورمنو آیتونو کې چې سبح اسم ربک الاعلى. اے نبی علیہ السلام او اے مخاطبہ اے مسلمانہ پاکی بیان کړه نوم د پروردگار ستا چې هغه اوچت دی او دا سره څوک شریک نشته، داغه په شان د حکمران نشته، داغه د نوم پاکی بیان کا. نو داغه د نوم پاکی هغه دام ده چې د الله پاک نوم به یعنی بل چاته نه وای لکه د الله پاک یو نوم دی رحمان. نو رحمان به خو چاته نه وي او زمونږ خلک په کافي په گرفتار دي په دې ځان ګناهګاری عبدالرحمن نومي بس خلک ته یې رحمانه یا چرته عبدالرازق نوم وي او ته وی رازقه نو دا ګوره ګناه ده ځان دې نه خبرول پکار دي. لکه دا د الله نوم دی یوازې رحمان یوازې رازق رزاق. نو الله پاک فرمایي دا الله نوم یعنی هغه پاکي بیان کا او هغه بل چاته مو آیا دا الله نومونه او دا رنګ دا الله پاک نوم هغه پاکي بیانول ځان دي چې پاره کې کوګواله پکار نه دی یعنی هغه نه انکار پکار نه دی. الله پاک پاک نومونه دي او پاک دغه صفاتونه دي. نو الله پاک فرمایي دا الله د نوم یعنی پاکي بیان کا. نو چې دا الله د نوم د پاکي حکم راغلی دی نو دا الله ذات څومره پاک دی. او دیو جن ډېر مفسرین دا معنی هم کوي چې سبح اسم ربک چې پاکي بیان کا خپل پروردگار
چې هغه اوچت دی شریک سر نشته دغه په شان بل حکمران نشته دغه په شان څو قدرتونه والا نشته هغه الله پاک چې هغه پیدا کول کړي الذي خلقه چې دا هر څه پیدا کړي که دنیا دا که آخرت ته نو خالق صرف هغه دی هر څه پیدا کړي او موږ کې یو شی جوړو مثال پتا و کې یو ترکان چې کوم دې کورسي جوړي نو لرګي ولا پکار دی یا که څوک د وسپنه یو شی جوړي وسپنه ولا پکار ده لیکن الله پاک دغه ته محتاج نه او دا ارسه بس پیدا کړ هیڅ نو او الله پاک د اسمانونو بس پیدا کړ دا رنګ اسمکایم پیدا کړ جنتونه او دوزخونه او فسوا دا ټول مخلوقات یې برابر کو او کم شي څنګه بس پکارو او څنګه اندامونه پکارو څنګه چې کوم دي نور نو هغه ټول برابر او الذي قدر فهذا هغه الله پاک چې دا ټول شدونه په یو اندازه الله پاک مقرر کړی دي په یو اندازه باندې دي چې اندامونه په کوم اندازه پکار دي د انسان یا د بل مخلوقاتو څنګه سترګې پکار دي څنګه خپې پکار دي هر په خپل شی په خپل اندازه پیدا کړ او الذي قدر معنا دام دا چې الله پاک تقدیر یعنی هغه لیکلې دي فیصله کړې دي او داغه مطابق دا ټول نظام بیا روان دي فهذا او دا هر یو شی د الله پاک لاره کوله چې کوم شی بس د کوم شی لپاره پیدا دی کوم مقصد لپاره نو بس هغه پورا کوي او داغه مطابق هغه کار کوي الله پاک انسان تم لاره کوله ده د نیکۍ د بدای خو انسان له سره اختیار بیا ور کړی دی د دې امتحان لپاره لارنګ پیریان وتا او الله پاک لارې بیان کړی دي چې دا د نیکۍ لار ده دا ګور د بدای ده پکې مخفقېګم او پکې خوشالېګم والذي اخرج المرعى او الله پاک فرمایي چې هغه ذات چې دا غیاګانې پیدا کړې دي انسان سوچو کی نظر پر ساروی پکار دی بیا سارو د پر خوراک پکار دی غیاګانې ګور هغه پیدا کړې فجعله غثاء احوا الله تعالی فرمایي چې دا غیاګانې الله پاک یعنی بیا وچی کی سشنه غیاګانې بیا غم پکاريږي بیا وچه پکاريږي احوا یعنی څه توري شي او بیا هغه شنیم پکاريږي هغه وچی ته توري شي بیا غم بیا پکاريږي او دارنګه په کې دا اشاره کوي چې څنګه غیاګانې اول شنه وي او بیا الله پاک وچی کی او بیا فنا پراشي نو دارنګه دا انسان منګوره پنا کیږي دې تر تازه دی او خوشالو کې دی الله له ځواني ورکړي دا بدن ورکړي او دې منګوره پنا کیږي او بیا نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمای چې موږ په پتا باندې قرآن لولو او ته به یې رکای نه لکه مخکې دا خبر بیان شوی و چې جبرئیل علیہ السلام باندې راغی قرآن کریم به راوړو په ابتدا کې په اول ورځو کې نبی علیہ السلام باندې ډېره سخته و لکه داغه نه به اورېدو داغه نه به زدکو الفاظ به زکول مطلب باندې به ځان پویا کو چې بیا نه ير نشي دا خطر به وسره و نو نور آیاتونو کې مدارالو چې کله جبرئیل علیہ السلام یې تلولي نو دا سره برغ تکم تمو عمل ولا بلکې هغه تقوا ده او دا یاره مکه وشي زمانه به يرشي الله پاک مې به تلولم زما پرشته به تلولي دا به مطلب باندې پوهه کوم بیا نو الله پاک درته کوم فرمایي چې تا باندې موږ قرآن بلولو تبه يرکای نه تا نه به يرکیږي نه خپکیږي ما پروا مکه وا الا ما شاء الله مگر که هغه چې الله وغواړي نو چې الله وغواړي نو ستانه هم بالکل يرشي ستاسو مرګور صحابهونه هم بالکل يرشي او دا ته یو طریقه و لکه څنګه چې الله پاک په احکامات منسوخ کوي لکه دا خبره بیا تیر شوې ده چې څنګه حکیمان او ډاکټران نسخې بدلی دوايي بدله کی هغه مخکینی ختمه کی بیا نوې دوايي ورکي نو دا رنګ الله پاک هم حکمتونه والده هغه دا معلومه ده چې انسان لپاره په دې وخت دا عمل پکار دی په دې وخت ولا دا عمل پکار دی نو چې کله نبی علیہ السلام په دنیا کې تشریف فرما او دنیا کې موجودو وحی براتله نو بعض احکامات په الله پاک منسوخ کړو هغه به ختم کړو چې دا حکم د دې وخت پورې وو نور په دې باندې عمل مکوئ نو دا د نسخ ویل کېږي نو الله تعالی فرمایي چې الا ما شاء الله هغه چې الله پاک وغواړي
نو ستانه به میر شي ستا د امت نه به میر شي نو چې ير بشو نو دا بر دې خبره علامه وه چې دغه حکمونه او دغه احکامات هغه منسوخ شو او هغه چې کوم دی ختم شو په هغې باندې بیا دپاره لکه عمل نشته نو الا ما شاء الله یعنی دغه مطلب علماو اکثر لیکلی دی او بیا الله تعالی فرمایي انه يعلم الجهر وما يخفى الله ته ښکارم معلوم دي پټم ورته معلوم دي که څوک ښکاره کارونه کوي ښکاره خبرې کوي عملونه کوي که په پټه باندې کوي او بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دا شریعت پتا ته زه آسان کم او تا په دې باندې عمل آساني لکه دا آسان شریعت دی الله څه ګران نه دی او چې څوک همت نه کار اخلي نو الله تعالی فرمایي دا سورۃ اعلى مکی سورۃ 19 په دې کې آیاتونه دي بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى باقي بیان کا نوم د پروردگار ستا لاس پروردگار الاعلى چې هغه اوچت ته هغه پاک په شریکانو نه هغه اوچت صفاتونو والده شریک نشته هغه په شان حکمران نشته هغه د قانون په مقابله کې د بل چا قانون هغه د منلو نشته یو د الله قانون بچلیږي دا الله زمکه دا الله نظام بپی دا الله مخلوق دی الذي هغه الله پاک خلق چې هغه پیدا کړی دا ټول شیونه په دنیا دا کا آخرت ته فسوا نو په دا ټول برابر کړی دي دا ټول شیونه برابر پیدا کړی دي اندامونه او چې څنګه یو شی بس پیدا کول پکارو باغ ترتیب باندې پیدا کړي والذي قدر فهذا او هغه الله پاک قدر چې هغه اندازه کړی دي دا ټول خبره اندازه کړی دي یا تقدیرونه چې کوم دی ولا مقرر کړی تقدیر ولې لیکلې فهذا نو په الله پاک هدایت کړی دی ټول شیزونو ته چې د کم کار د پر دوی پیدا دي نو هر شی هغه خپل خپل کار څه صحیح کوي او هغه خپل کار خولین دی والذي اخرج المرعى او هغه الله پاک چې هغه پیدا کړی د المرعى دا غیاګانې اسمه کنه راوخ کړي زمونږ د زناورو لپاره هغه زمونږ لپاره پکاريږي فجعله غثاء احوا نو په الله پاک ګرځولې دغه غیاګانې غثاء وچی احوا توري بیا وچ شي تور شي نو وچم پکاريږي شنم پکاريږي او په دې کې دغه اشاره هم ده چې څنګه غیا شنه واغه تور شو او وچی شي بالکل ختم شي نو دارنګ دا انسان به هم پنا کیږي بیا د دنیا نه وځي سنقرئک فلا تنسى الله فرمایي زرد چې موږ ولولو پتا باندې اے نبی اسلام قران به موږ ته تلولو ان زما فرشته به تلولي فلا تنسى فاستبنه هرول بنکوي تبه نه یری ان خطر مکه واجتانه بګینی يرشي فلا تنسى فاستبنه نه یری الا ما شاء الله مگر هغه چې الله اراده وکي الله غوښتي استانه دی يرشي نو هغه بتانه يرشي او استاد مرګور نه باغ يرشي ان هغه بیا هغه دې خبره علامه وا چې نبی رسول الله نه بیر شو دا د مرګور نه د ټول نه بیر شو دا به دې خبره علامه وا چې دا حکم بس ختم شو دا منسوخ شو انه يعلم الجهر وما يخفى بشکا الله تعالی يعلم الجهر هغه علم لري الجهر د هغه خبرو د هغه کارونو چې هغه ښکار دي وما يخفى او هغه چې پټ دي دا ټول ارث الله ته معلوم دي ونيسرك لليسرى او الله فرمای مونږ بتا آسان کو اے نبی اسلام لليسرى هغه آسان شریعت ته الله پاک کتاب وته آسان کو یعنی په کار خدا وجدا ته ویلې وي چې دا شریعت پتا ته آسان کو دا شریعت پتا ته آسان کو الله پاک کتاب وته آسان کما نو پدې کې لکه وې دې ته اشاره ده چې یعنی استاد عادت او استاد کوم دې دا شریعت پتا ته داسې آسان شي کنه چې استاد بالکل طبيعت په وګرځيږي استاد عادت په وګرځيږي نو سم گویا کې تو ته آسان کړي شوی یعنی هغه شریعت ته داسې آسان شي کنه لکه تو ته آسان کړي شوی او آسان شریعت دې څنګه خو نه دی وی ونيسرك لليسرى امغتا آسان کو
لیلیسرا هغه آسان شریعت ته آسان شریعت ته بتا یعنی آسان شریعت ته بتا آسان کو یعنی دا شریعت پتا ته آسان کو هم مطلب دا دی او استاد بیان په دې باندې عمل ګران نه او یقینا دا خبره ښکارا ده چې شریعت ګوره آسان دي څه ګران خبره نه ده خو چې انسان د همت نه کار واخلي فذکر ان نفعت الذکر فذکر پس نصیحت کوا اے نبی اسلام خلقو ته قرآن بیانوا خلقو ته دا دین بیانوا ان نفعت الذکر کچا ته فائدہ ورکړي نصیحت کولو نو که نصیحت ته فائدہ ورکړي نو بیا نصیحت کوا او دا خو ښکاره خبره ده فذکر ان نفعت الذکر پس نصیحت کو اے نبی علیہ السلام ان نفعت الذکر کچا ته فائدہ ورکړي نصیحت نو نصیحت خو ښکاره خبر چې فائدہ ورکړي ولکه علما فرمایي چې دې مثال داسې دی کنه خلک وی کنه کته د پلانکی زوی نو بس دا کار داسې کوه نو هغه ته خو پته ده کنه چې زه د پلانکی زوی یم کنه یعنی دا کار خامخا ولکه وکړه وی کته د پلانکی زوی نو دا کار داسې وکړه نو الله پاک هم فرمایي چې چرته نصیحت پیدا کوي بیا نصیحت کوه او دا خو ښکاره خبره ده چې نصیحت پیدا کوي انسان مهنت کوي کنه نو بیا نصیحت خامخا اثر کوي فذکر پس نصیحت کوا اے نبی اسلام خلقو ته قرآن بیانوا ان نفعت الذکر کچا ته فائدہ کوي نصیحت کولو او دا خبره خو ښکاره ده نو مطلب دا دی که بچا باندې اثر کوي که بچا باندې اثر نه کوي خو بس خپل دین بیانوا سیذکر من یخشا زرد چې نصیحت به قبول کی من یخشا هغه څوک چې د الله نه یریږي چې چا پړه کې یری کنه ما به نصیحت قبول کی هغه باندې هغه فائدہ ورکي ويتجنبها الاشقى او ډډه بکي دغه نصیحت نه الاشقى هغه زیات بدبخته الله ویغه بدبخته او چې کوم انسان بدبخته دی کنه او د قران نه ډډه کوي نو بس کار خبر ده چې دا خو بیا غټ بدبخته دی نو ويتجنبها الاشقى او ډډه بکي د نصیحت نه هغه بدبخته انسان الذي هغه بدبخته یصل النار الكبرى چې هغه داخليږي په هغه لوی اور کې هغه لوی اور د دوزخ بیا په هغه کې داخليږي نو او کوم غټ بدبخته دی کافر هغه بیا همیشه د پاره وي ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا بدن نه مړ کېږي په هغه کې په هغه دوزخ کې بیا به نه مړ کېږي ولا يحيى او نه به جم دی وي په داسې قسم ژوندون سره چې دی پې مزې حاصلې کړي نور خو به ژوندی وي په دوزخ کې به دی ژوندی وي خو د یعنې ښکلې زندګي به یې نه وي او داسې زندګي به یې نه وي چې مزې پکې حاصلې کړي نو الله فرمایي بیا به نه به هغې کې مړ کېږي او نه به ژوندی وي یعنې څه ژوندون دی هغه د مزو ژوندون خو نه دی که نه قد افلح من تزکا په تحقیق سره کامیاب شو من هغه څوک تزکا چې هغه پاکي حاصله کړي الله چې چا پاکي حاصله کړله په توحید سره په قرآن سره ځان عقیده خپله کړله اعمال خپل کړو نو هغه کامیاب شخه وذکر اسم ربه فصلى او یاد کو ذکر یو کو اسم ربه د نوم د خپل پروردگار چې د خپل پروردگار نومونه هغه ذکر کوي الله لوی بیانوي فصلى پس منځونه وکړل نو چې څوک یعنی بس ځان پاک کی عقیده صحیح کی او د الله نوم یادوي ذکر او اذکار کوي او منځونه کوي نو الله پاک فرمایي چې دا رنګ په ټول دین باندې چلیږي نو دغه انسان وی کامیاب دی الله دې موږ نصیب کړي او بعض علما دا ترجمه کوي قد افلح من تزکا په تحقیق سره کامیاب شو هغه څوک چې هغه پاکي حاصله کړه یعنی بدن پاکي کپڑے پاکي کی هغه ځای پاک وي وذکر اسم ربه او نوم د خپل پروردگار یاد کی یعنی الله اکبر وي او دا الله لوی بیان کی فصلى پس منذ کی چې کپڑے پاکي کړي او دا الله نوم واغستو او بیا منذ کو دغه انسان کامیاب دی
بل توفرون الحیات الدنیا. نو الله تعالی فرمایي چې کامیاب خو دغه انسان دی په کار خو د آخرت لپاره تیاری وکوي، لیکن اکثر خلک دنیا غوره کوي او حالانکه آخرت هغه ډیر غوره دی، هغه همیشه دی. علماء کرام فرمایي کنده مثال داسې دی لکه اوس څوک چاته ووي چې لکه تعالی زه یو بنگله در کوم ښکلې هر قسم سامان دی پکې، یو بنگله د خمرداره او بل طرف ته یو وړیکې کور دی کچا کور دی خو په هغې بنگله کې هر قسم سامان دی او ډېر ښکلې بنگله ده، هر قسم سامان دی پکې، او په دغې کچا کور کې هېڅ نشته، سامان هم پکې نشته، خو صرف دا ده چې دا بنگله به بیا به 2 میاشتې پس دا خوشې کوي ما ته، بیا به یې پرېږدي، او دا کچا کور چې دی وړیکې دا به ستا دپاره همیشه وي. نو چې عقلمند انسان که نه نو دی به دغه کچا کور اخلي، ځکه چې هغه خو بیا هم ډېر مودې پورې له ورکوي. نو دارنګې د دنیا مثال دی وي چې دنیا که ډېره ښکلې شي که ډېره ښکلې شي که نه خو پاتې کېدونکې ده که نه، او آخرت هغه همیشه دپاره دی. نو انسان له پکار دی چې هغه همیشه زندگی چې کوم د هغې فکر وکړي. نو الله فرمایي بل توفرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو غوره کوئ ژوندون د دنیا هغه ژوندون غوره کړی دی، د آخرت ژوندون ته توجه نه ورکوئ پوره. والآخرة خیر و ابقا، او حالانکه آخرت چې دی خیر هغه ډېر غوره دی، و ابقا هغه همیشه دی، هغه همیشه باقی دی. چې څوک پکې کامیاب شو همیشه کامیاب دی، او که څوک پکې پیل شو کفر یې وکړو په کفر مړ شو بیا همیشه دپاره ناکام دی. او الله تعالی فرمایي دا خبرې چې دي یوازې په قرآن کې نه دي، دا مخکینی کتابونو کې هم دا خبرې راغلي دي چې آخرت همیشه دی، آخرت ته زیاته توجه ورکړئ. ان هذا لفی الصحف الاولى، بشکه دا مضمون او دا خبرې لفی الصحف الاولى خامخا په هغې کتابونو وړاندبنو کې دي. صحف جمع د صحیفه آسماني کتاب چې کوم وړیکې کتاب به ون هغې ته به یې صحیفه وي. نو شیث علیه السلام لا آدم علیه السلام لا او ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام باندې الله پاک صحیفې هم نازلې کړي دي. نو الله فرمایي دا مضامین چې دي او دا خبرې لفی الصحف الاولى خامخا ته په هغې وړاندبنو صحیفو په وړاندبنو کتابونو کې دي. صحف ابراهیم و موسی، په هغې صحیفو او کتابونو د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام کې په ابراهیم علیه السلام چې کوم کتابونه نازل شوي واړه او په موسی علیه السلام د تورات نه علاوه، نو دا خبرې په هغې کې هم راغلي. صدق الله العظیم.